بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن مولانا طیب شاه بخاری صاحب په لرغلي چې د نن په ملک باندې کوم حالات لګیا ده او خاص کر په باندې باندې چې داسې ورځ نه چې په هغه ورځ باندې قتل کېږي نه او به ګناه چې د مسلمان وینا دمر سوکا شوې دو چې خلک بالکل پروا نه کوي چې دغه مبارک شدای قوم ته سوي. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه حوال د میز یو خوږ وبېر دته یقینا زه ډېر خراج تحسین پیش کوم چې دا یو جید علم الدین ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د عقیده ختم نبوت یوسفوی ده او د غریب ګرځېږي چیرې داسې د قومي اسلامي کیساوي بدای آغا عکس آغا شاینا محفوظایی او توسته رسایی د مو عزت منه چې د کیمه سلسله شه د می جوړینه رغولې دي نن باندې شه یو ډېر ساجبه حالات کیفیت ته عزت منه چې هغه د بیانول نه پرینجی د سوشل چې میږ ته یو نیوز میلاو شو چې نیراړه شه څه کسان مړه شوي دي نو زه چې مدرسې ته راغلم مو مشروم واتساپ خلاص که چې بیا یو بل نیوزو چې ممشغل شه پلور و دوه زمن مړه کړل اسمو ویل چې دا خو هغه دوید شوی شه اسمو ویل چې دا خو هغه نیراړه ول کسان دي نه دوید شاو لیکلی شوي دي اخو نیوز مول چې خطا شوه ده اخو جی نه کسان مړه شوي په دغه ټیم شه په میرانشاه روډ باندې امیج د ملک محافظین نوجوان هغه ته بلاسټر شو خدا الله پاک لوی په کرباوي فضلو چې هغه خلق هغه جوان محفوظ شول الله پاک ته دغه محفوظ لري عزت منه ابل او زوید شمړي دمر زیوت کسان نه مقبوضه کشمیر شمړي نه فلسطین و عراق شمړي لکه امیش په د باندې بنده ابل او اسماعیل خونی ش جګړه شوی و د چې سبو مل چې گیجه کنه او ته ورېز شدري مې به تو تاسو کوي چې دا خو جګړه وشله دوه مړ شل به ته چې خبري ته چې نه نوې شوې دي عزت منه میز به حیثیت یو مذهبي رکن او به حیثیت د یو جماعت خادم امیز ولید سے مولانا عبدالستار شاه بخاری رحمه الله ایک ټول عمر عزت منه د قوم په خدمت شتیرو او داسې کومینه وی چې پښته وي د سترینه او د چاولو نن میز په ممبر بندا په جنازه شمت بیانینه او کړ په هر جنازه صدا کوي چې خدای ته وګوري خپل منش نفرتینه ختم کیه نفرتوں کو ذبح کیا جائے او محبت پیدا کی لطف پیدا کی دمر عمرینه هونه د میشتو سے چې د نفرت ته وای بلی عزت منه دوی درې مرله بنده میشتو سے مړی کای په نخولیو کې صابنده ایس عزت منه نره حالات ډېر خراب دي اسلام شاه چې کله د کفر او د اسلام جنگ مولانا صاحب لګیای بشزینا بوډا بچای د مافتی نن میجو لا تر سریا مړېږي چې هغه خپل مردګونه تر روزي باغه په شمړ کو یره د څه حالات لګیا دي مشتو مسلمانې الحمدلله به پښتوني اس سلام پنځه جنوزه نن میرو سخت او پنځه درې جنوزه وشله بیا جنوزه چې وشله به خلکی به نیراړې ته دنګېدل نو اده پلور میرو زمن او د پلور زمن میز توسه په خدمت شه د لوز جوړای نه چې میز نه دا حالات چې میژوینی لشکې خدای ته وګوري ترسو کیه خپل منشه محبتینه پیدا کیه اغه نه بعد حکمت سره بداشه تعاونو کیه میز حکومت بلاتاوی چې توسه د خلق سم کیه او توسه ودی منشه یو ګډ جوړ پیدا کی چې میز توسه منشه یو ربط وی نمبر 3 اپشته سے اردو سے یو محاورہ دو چې مرض بڑھتا ہے مگر دوا کی جوجو
وی چې مرض زیاتېږي و علاج لګیا ده دغه مقصد دغه ده چې علاج غلط لګیا ده میش دا وی چې نبی علیہ السلام په زمونه مبارکه شي یو لوس کټ شو چا جرأت نشه کوي نو دغه خلک تاسو زویر کول په چار دي بل عزتمن میش توسته یو خوش کوي چې میش الحمدلله همیشه د خلک په منش صلح کوي و هغه صلح د الله د رضا د پوره کوي چې چاته څه تکلیف وي چا څه تنازعي امیش جماعت ته دردوي می کې امزکه کده جیداد وي کده خپل منش فی سبیل الله میش زونینا وقف دي و ان شاء الله العزیز میجو د توسب منش هغه فیصله د الله جل جلاله رضا د پوره کوي میج یو بیا د بانی قوم ته دا خوش کوي چې خپل منش محبتینه پیدا کی ای بانی قوم دا ډېر تکړه او زړه مضبوط قوم ده ای بانی قوم خاص کر بانی سی وزیر مروات خټک مسید بیٹانی دا میشتو سے ټول دی یوې خولې دا ډېر غیرتي خلک مهمان نواز دي خاص کر د بانی قوم د علماوی ډېر قدر کوي د میش خو ډېر نه قدر کوي نو عزتمن معمولی خبره الله پاک جل جلاله فرمای چې والکاظمین الغیظ تاسو غصات شي والعافین عن الناس خلق ته مفی کوي نو معمولی خبره باندې جګړه معاملې دا مکای خپل مانش برداشت پیدا کیه الله پاک جل جلاله دا امیشتو سے په ضلع په ډیویژن په صوبا په غون ملک شه د امن و امان هغه بهارین ورولی والا پاک ته د میج میډیا ملګری زونونی ته دغه سه توفیق ورکړه لري چې دی د میج مسلې مخ خلک ته رسي و مالین الا البلاء المبین